السلام علیکم مینوالو. پښتون څوک دی، د کم ځای نه راغلی دی، کم قبیلې سره تعلق ساتي، او پښتنو ته چې کم دی څومره پیغمبران راغلي وو، صحیح شو. او د پښتون هسټري سره او دا د کم پیغمبر اولاد کې دي تفصیلا سره د مولانا صاحب د خولې نه واورئ. ما وی چې انفارمیټیو ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کم او د ثواب په نیت سره چې کم دی دا خپل ملګرو سره شیر کوي، او کو انفارمیشن پکې وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ورځو در ویډیو طرف ته چې تاسو وګورئ چې پښتون څوک دی، د کم ځای نه راغلی دی، او د پښتون چې کم دی لقب څه دی، نو دا تاسو تفصیلا د مولانا د خولې نه واورئ. ما ورته وی پښتنو ته درې پیغمبران لیږلي دي. څو پیغمبران؟ درې پیغمبران لیږلي دي، بلکې درې نه څلور پیغمبران لیږلي، او ته تاریخ نه نه خبر. وی څوک دي؟ ما یو آدم علیه السلام. ولې آدم علیه السلام د پښتنو پلار نه دی؟ کنه بل ځای نه راغلی؟ زمونږ او ستاسو د ټولو پلار دی آدم علیه السلام. نو پلار یې درته پیغمبر کړی، نور څه کوې؟ کنه بل څوک درته پیغمبر کی؟ والکه د چا چې پلار پیغمبر خو بس صحیح شوه کنه. دویم نمبر سلیمان علیه السلام یې لیږلی، ځکه پښتانه د سلیمان علیه السلام د زمانې نه مولوي صاحب شروع شوي دي. سلیمان علیه السلام وزیر د مشورې و، د هغه نوم آصف و، او د یو وزیر د دفاع و، د فوج مشر، د اردو مشر، د هغه نوم و افغان. دا دواړه ورونو او د برخیا زامن. ځان ته یو کتاب واخلی د پښتو تاریخ کې، تاریخ خورشید جهان ورته وایي، فارسی کې لیکنی. کله چې پاکستان او هندوستان سره جدا نه و، یوازې افغانستان او هندوستان، نو هغه وخت کې د پاکستان رسمي ژبه فارسی وه. نو د ډیر اسماعیل خان یو مجسټریټ دی، او هغه دا تاریخ لیکلی دی هغه زمانه کې. مخکې د پاکستان ژبه فارسی وه. هغه قومي ترانه چې ده، پاک سرزمین شادباد، اګوره فارسی کې ده. نو هغه به فارسی کې دا کتاب لیکلی. زبردست تاریخ دی، ښه تاریخ دی، هغې کې راغلی دي. نو دا دواړه ورونو افغان او آصف خپلو منځونو کې مشوره وکړه، موږ کله کله د راز خبرې کوو نو خلک را باندې پوهیږي، راځئ چې داسې ژبه جوړه کړو چې بل څوک پرې نه پوهیږي. نو عبراني او سوریاني سره یو ځای کړه، هغې نه پښتو جوړه شو، او د افغان زامنو زده کړه. بس د هغه نسل کې دا پاتې شو. نو موږ او تاسو د افغان زامن یو. نو ځکه موږ او تاسو ته افغانان وایي. پښتانه چې څومره دي دا افغانان دي. هغه یو ملګری پکې وایي موږ پښتانه یو خو افغانان نه یو. دا غریب تاریخ نه دی خبر. افغانې چې نه یو خو بیا خو د پلار هم نشته. نو والکه دا خو د افغان زامنو که نه، نو ځکه ورته افغانان وایي. او د پښتنو جنګونه ډېر خوښي، ځکه چې پلار مو د سلیمان علیه السلام وزیر د دفاع، د فوج مشر، او فوجیانو څه کاري جنګي که نه. نو آثار الابای تظهر فی الابناء. بیا ورته نوم پښتون کېښو. پښتون 5 حروف دي. پې معنا پیاوړی، خې معنا ښاغلی، تی معنا ترزن، واو معنا وفادار، نون معنا ننګیالی. دا 5 صفات چې چا کینو دا پښتون دی. او که پکې نه وي بیا یې ژبه زده کړې ده، نور د بل ځي دی.